خلق د الله رب العالمین د پاره مکان عرش ثابتوي، جهت فوقیت ثابتوي، دا خلق دا ناپوه دي، د دیو دغه عقیده دا کفر ته رسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ درس نمبر 2 د علم الکلام د عقایدو په باب کې. نن په دې درس کې مونږه دلایل سمعیه، دلایل نقلیه بیانو چې الله رب العالمین د پاره جسم او حیز او جهت دا ثابتول دا ټیک نه دی. یعنی دا خبره کول چې الله رب العالمین بر دی، یعنی دا فوقیت جهت ثابتول د الله رب العالمین د پاره دا په شریعت کې ټیک نه ده. په دې باندې د ټولو نه اول دلایل عقلیه او نقلیه دا دوانه دی، خو اول به مونږه دلایل نقلیه ذکر کوو چې آیا د الله رب العالمین د پاره دغه جهت د فوقیت ثابتول دا ټیک دی او کنه دی. نو د ټولو نه اولنې خبر دا یاد ولرئ چې انه تعالی منزه عن الجسمیة والحیز والجهة، چې الله رب العالمین دا منزه اور پاک دی د جسم، د حیز او د جهت نه. په دې ټولو باندې اولنې دلیل د قرآن مجید د سورة الاخلاص آیت نمبر 1 2 3 4 چې الله رب العالمین فرمای قل هو الله احد الله الصمد. دې صورت کې الله رب العالمین دا وضاحت فرمای چې د الله رب العالمین د ذات د پاره جهت ثابتول، جسم ثابتول، حیث ثابتول دا ټیک نه دی. لکه ګورئ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د الله رب العالمین د ذات په باره کې پوښتنه وشوله، کله چې دغه مشرکینو دغه بې ایمان خلکو د الله د ذات په باره کې پوښتنه وکړله چې د الله ذات نعوذ بالله د څه نه جوړ دی، یعنی آیا د الله ذات د جواهراتو نه جوړ دی، د یاقوت د مرجانو نه جوړ دی نعوذ بالله من ذلک، یا د الله رب العالمین ذات دا جسم دی؟ نو الله رب العالمین دغه صورت نازل کړله د سوال په جواب کې چې کله مشرکین او کافران او غیر مسلمو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه د الله د ذات په باره کې پوښتنه وکړله، الله رب العالمین جواب ورته وفرمایل دې صورت باندې. او د حاجت او د ضرورت په ټیم کې سورة الاخلاص نازل شوې ده. نو چې کله د ضرورت او اخلاص په ټیم کې سورة الاخلاص نازله شوله، نو دین دا خبره معلومه شوله چې دا سورة الاخلاص دا متشابهاتونه نه دی بلکې دا د محکماتونه دی، ځکه چې دا د سوال جواب دی او د ضرورت په وخت کې دا صورت نازل شوې ده. د ټولو نه اول الله رب العالمین فرمای نفي د جسمیت کوي الله تعالی چې د الله رب العالمین د پاره جسم ثابتول دا ټیک نه ده، ځکه چې الله رب العالمین جواب کې فرمای قل هو الله احد. په دې صورت په اولنې آیت کې لفظ د احد ذکر شوی ده، او لفظ د احد دا په دې باندې دلالت کوي چې د الله رب العالمین د پاره جسم ثابتول دا ټیک نه ده. ولی دغه احد دلالت کوي په نفي د جسم باندې؟ ولی دا احد دلالت کوي په نفي د حیز او په جهت باندې؟ ځکه چې دا احد دا داس یو لفظ دا چې دا نفي د جسم کوي، ځکه چې دا جسم دا مرکب وي د جوهرینو نه، د جواهرو نه مرکب وي دغه جسم، او بیا په دغه جسم کې اقل حصه د جسم، یعنی یو جسم کې اقل جسم چې وي کنه هغه هم مرکب وي د دو جوهرینو نه، یعنی باریک نه باریک جسم، ورکوټی نه ورکوټی جسم هغه هم مرکب وي له دو جوهرینو نه، هغې کې هم تعدد وي، یعنی دوه جوهرین چې یوځای شي، جوهر او جوهر چې یوځای شي
مرکب شي دینه جسم جوړ شي. نو لفظ د احد دینه دا معلومه شوله چې بای دا لفظ د احد دا مبالغه په وحدانیت باندې دی. دا لفظ د احد دا مبالغه دا په واحدیت کې او جسم مرکب وي د جسم ورکوټي نه ورکوټي جسم دا مرکب وي د دو جوهرینو نه. او قل هو الله احد کې الله رب العالمین فرمایي چې الله ذات دا واحد لا شریک له ذات دی، یو ذات دی، دا مرکب نه دی، د دو شیزونو نعوذ بالله دا جوړ نه دی. او جسم کې ورکوټي نه ورکوټي جسم دا د دو جوهرینو نه جوړ وي. جوهر او جوهر یوځای جوړ شي، یوځای شي دینه جسم جوړ شي. او الله رب العالمین وفرمیل قل هو الله احد. الله رب العالمین دغه ذات داسې دی چې احد سره مبالغه وشوله په وحیدیت کې چې الله ذات واحد دی، دریم ورسره نشته الله رب العالمین په دغه ذات کې. نو په اسان ټکو کې امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ چې د جسم دپاره شرط دی چې دا د جواهرو نه به جوړ وي او د عقل جسم د ورکوټي نه ورکوټي جسم دې کې به دو جوهرین وي، جوهر او جوهر بیا جسم جوړ شي. او د الله په ذات کې وحدانیت واحدیت د دې بیان وشو په احد سره. دا په دې باندې دلالت کوي چې د الله په دغه د الله رب العالمین دغه ذات د جسم خو نه ده. وس چې الله رب العالمین دغه ذات جسم نه دی نو د الله رب العالمین دغه ذات د جوهر هم نه دی. ځکه دا جوهر نه دی که چرته د الله رب العالمین دغه ذات د جوهر شي نو د جوهر مثل دا موجود وي، د یو جوهر په شان دی بل جوهر موجود وي. نو چې کله د جوهر په شانتي بل جوهر موجود وي نو د الله رب العالمین دغه ذات دا جوهر هم نه دی، جسم هم نه دی. ځکه الله فرمایي ولم یکن له کفوا احد. الله رب العالمین فرمایي ولم یکن له کفوا احد کې الله رب العالمین نفي د جوهریت کوي. قل هو الله احد سره نفي دا جسمیت کوي. ولم یکن له کفوا احد سره الله رب العالمین نفي د جوهریت کوي. ځکه د الله رب العالمین د ذات همسا د الله رب العالمین د ذات په شان دی بل ذات موجود نه دی. او هر چې جوهر وي د جوهر مشابه او د جوهر مثل موجود وي. نو دغه آیت سره آیت نمبر 4 ولم یکن له کفوا احد سره نفي د جوهریت وشوله. ځکه چې د الله ذات داسې دی چې د الله په شانتي بل ذات چرته هم موجود نه دی او د جوهر مثل موجود وي. نو چې کله اذا ثبت انه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر وجب ان لا يكون في شيء من الاحياز والجهات. ځکه چې دا ثابت شوله چې الله رب العالمین ذات دا جسم او جوهر نه دی نو لازمی او ضروری خبره ده چې دا خبره به هم دینه ثابتېږي چې الله رب العالمین د ذات د پاره د حیزونه یو حیز ثابتول او د الله د پاره جهت ثابتول دا هم ټیک نه ده. ولې ټیک نه ده؟ ځکه چې هر یو شیز چې مختص وي حیز او جهت پوری دا به یا منقسم وي او یا به منقسم نه وي. که چرته دا منقسم وي دا به جسم وي. ځکه چې د عقل د جسم دا د دو جوهرینو نه جوړ وي. که چرته منقسم وي نو کان جسمن دا به جسم وي. او وقد بینا انه باطن یقینا مونږ بیان کړله چې الله رب العالمین ذات دا جسم خو نه دی. چې جسم نشو نو حیز او جهت لازم دی جسمیت پوری او جوهریت پوری. نو الله رب العالمین ذات خو نه جسم دی او نه جوهر دی. چې جوهر او جسم نشو نو الله رب العالمین د ذات نه نفي د جهت او د حیز هم وشو. ځکه چې دا جهت او حیز دا خاص وي د پاره د جسم یعنی یو شیز منقسم وي نو دی د پاره به لازم وي چې دا به حیز او جهت نه به خالی نه وي. او که چرته دی منقسم نه وي دا به جوهر وي لکه جوهري فرد. کان جوهرا فردا دا به جوهري فرد وي. نو چې کله جوهري فرد وي نو د دې به مثل وي. نو چې کله د دې مثل وي د جوهر مثل وي نو د الله ذات دا
ولم یکن له کفوا احد ذات ته د الله رب العالمین د ذات مثل او همسا څوک نشته. نو معلومه دا شوله چې د الله رب العالمین د پاره د مکان او د جهت قول کول دا بالکل ټیک او درست نه ده. نو دا خو تفصیلی خبره وه. خلاصه ساده الفاظو کې چې عام فهم انداز کې وي او عام خلک پې هم پوه شي. زما دغه درس دا خصوصا د علماء کرامو د طلباء کرامو د پاره دی. زمونږ بعض علماء کرام او طلباء کرام ملګري هغه په دې غلط فهمي کې مبتلا دي. هغې مطالعه والله نه کوي او بیا بس کله کله داسې مغالطې او یو خبره په عرف کې یا د بعض مولیانو په زبان باندې یو خبره مشهور وي، بیا طالبان دغه غریبانان هم په هغه خبرو پسې شي او بیا اکثر غلطي خبرې باندې عقیده او ایمان لري چې هغې په وجه باندې انسان سړی کفر ته رسي. نو خلاصه دا شو چې د الله دپاره نه جسم دی نه د الله دپاره د جوهر قول کولی شي، ځکه چې جسم د دې جسم قلت یعنی یو ورکوټي نه ورکوټي جسم اقل جسم هغه د دو جوهرونه مرکب وي او الله ذات چې کوم دا الله فرمایي چې قل هو الله احد، د احد سره الله رب العالمین نفي کوي د مرکب یعنی دا جسم خو جوړ له جواهرو یا د جوهرو نه جوړ وي، د دو جوهرینو نه جوړ وي او الله رب العالمین لفظ احد سره وحیدیت کې مبالغه وکړله، په وحدانیت کې مبالغه وکړله چې الله ذات یکتا وحده لا شریک له ذات دی او جسم د پاره شرط تا دی چې هغه به وحده لا شریک له به نه وي بلکې هغه به مرکب وي له جوهرینو نه. نو جسم خو نه دی، جوهر هم نه دی، ځکه جوهر نه دی چې که جوهر فردي مراد واخلي نو ځکه جوهر نه دی د جوهر مثل وي. نو الله فرمایي ولم یکن له کفوا احد. الله رب العالمین دغه ذات د دې په شانتې بل ذات چرته هم نشته، د الله رب العالمین همسا برابر ذات نشته او د جوهر خو مثل وي. نو معلومه شوله چې دغه آیت سره نفي د جوهریت وشوله. نو چې کله نفي د جوهریت او نفي د جسمیت وشوله نو دا خبره لازم د دې خبرې پوري چې یو شیز یو ذات چې هغه جسم او جوهر نه وي نو دغه ذات دپاره لازم ده چې دې دپاره به جهت او حیز به هم ثابت نه وي، ځکه چې دا حیز او جهت دا ثابت وي د هغه چا دپاره د څوک چې مرکب له جوهرینو نه وي یعنی جسم وي او یا څوک چې جوهر دی وي هغې مې وي دپاره به جهت هم وي، هغې دپاره به حیز هم وي چې یو څوک جسم یو څوک جوهر وي دې دپاره با جهت به هم وي حیز به هم وي. اوس هغه ذات چې هغه د جیت او د جوهري منزه او پاک وي دغه ذات دا منزه او پاک له جهت او منزه او پاک له حیز دا منزه او پاک له مکان څخه هم وي. نو معلومه دا شوله چې دا خلک د الله رب العالمین دپاره مکان عرش ثابتوي، جهت فوقیت ثابتوي، دا خلق دا ناپوه دي، د دیو دغه عقیده دا کفر ته رسیږي. داسې عقیده ساتل دا د مسلمانانو نه ده بلکې د مسلمانانو عقیده دا ده چې الله منزه عن الجسمیة والحیز والجهة د هر هغه صفاتونه الله رب العالمین منزه اور پاک دی. کم صفات لرا چې کم صفات لرا لازم وي حدوث اوس جهت حیز جسم دی ټول حدوث دا لازم او ثابت او ضروری ده چې دا به حادث وي. نو الله رب العالمین ذات خو قدیم دی، ابدی ذات دی. الله رب العالمین ذات ابدی ذات دی، قدیم ذات دی. نو الله رب العالمین دغه ذات دپاره جهت او مکان ثابتول دا ټیک نه ده، ځکه چې مکان او جهت د کم چا دپاره ثابت شي هغه ذات د چا دپاره چې مکان او جهت ثابت شي هغه به حادث وي. نو لہذا دغه حادث چې یو شیز وي، انسان وي، درنده وي، پرنده وي، حجر شجر
دا ټول حادث د دوی دپاره جسم هم شته، مکان هم شته، جهت هم شته، لیکن الله رب العالمین ذات د هغه صفاتو نه منزه اور پاک دی چې کم صفاتو لره حدوث لازم دی. الله رب العالمین قدیم ذات دی، د الله صفات هم قدیم دی، نو دغه جهت ثابتول د الله رب العالمین دپاره ټیک نه ده. امید لرم چې پوهه شوی به الله رب العالمین د موږ ټولو مسلمانانو ته صحیح سالم د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو عقیده باندې د خپل دغه عقیده جوړولو توفیق راکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.